بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ وایم ایس لرنرز د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پېښور اردو جماعت پنجم کلاس स्टूडेंटانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक د پنځم کلاس स्टूडेंटانو مونږه په اردو بک کې کوم چې دویم سبق ته نعت داغي ترانسلیشن مونږ کړو داغي کوم مشکل الفاظو هغه مونږ ویلو سیدا. نن به د هغې چې کوم مشق دی د دې درېیمه حصه ده هغه به شروع کوو. راځئ چې سټارټ واخلو. دې ځای پورې مونږ ویلی وو که نه. نن به د دې څه وایو کوېسچن نمبر 4 دی دی ہوئے سوالوں کے جواب لیکې د دې چې کوم سوالات دي د دې جوابونه به نن کوو. صحیح ده. نو لومبے سوال راځي ګوره وایي الف عرب کا چاند سے مراد کون سی مبارک ہستی ہے اور انہیں چاند کیوں کہا گیا ہے. د عرب چاند نه مراد کومه مبارکه هستی ده او هغوی ته چاند ولې ویلی دی. ټیک شو. نو د دې چې کوم جواب دی دا دلته مونږه په پیج باندې لیکلي دي یو کاپۍ کې. راځئ دا تاسو ته درکړو. سبق نمبر 2 نعت دی او دا جوابات دي. صحیح ده. نو لومبی دا جواب دی د دې عرب کے چاند سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ان کی وجہ سے عرب کے لوگ جہالت سے نکل کر روشنی میں چلے گئے. د عرب چې کوم چاند هغې نه څه مراد وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مراد وو او د دوی د وجې عرب چې کوم خلک وو هغه د جهالت نه ووتل او روشنۍ طرف ته رالل. روشنۍ طرف ته رالل مطلب د هغوی زندگی ښایسته شوه د هغوی زندگی روشن شوه. ٹھیک ده. بل څه سوال دی ګوره. دویم سوال دی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیں کس صورت میں دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د الله تعالی پیغام موږ له په کوم صورت کې راغی. د دې جواب دا دی دویم نمبر دا به داسې ولیکئ ګوره حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام قرآن مجید کی شکل میں دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موږ له د الله تعالی چې کوم پیغام وای په کوم شکل کې راکړی دی قرآن مجید شکل کې. موږ له قرآن مجید الله تعالی راکړی قرآن مجید را لېږلی دی او په قرآن مجید کې د دنیا ټول مسائل ټول معاملات هر څه بدی کې د دې باره کې ټول معلومات پراته دي چې تاسو به زندگی په کومه طریقه تیروئ. بل سوال دریم نمبر پسې راځو. جیم نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د چا تکلیفونه د لرکولو حکم فرمایلی دی. د دې جواب به داسې ولیکئ ګوره جواب نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں ناداروں اور مسکینوں کی تکلیفیں دور کرنے کا حکم دیا ہے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تاسو د غریبانو او غریبانان چې کوم دي نادار چې دي بیوسه دي او مسکینان چې دي دا غوي چې کوم تکلیفونه تاسو دا غینا دا غي دور کولو حکم یې فرمایلی دی. بل ورپسې دال نمبر سوال راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا کیا سبق سکھایا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په دنیا کې د ژوند تیرولو څنګه کوم سبق موږ ته ښودلی دی سی فرمایلی دی. د دې جواب ولیکئ جواب نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہمیں نیکی اور بلائی کا سبق سکھایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موږ ته په دنیا کې د نیکی او بلائی د ښه کارونو سبق موږ ته ښودلی چې تاسو ټول نیکی کوئ او ښه کارونه کوئ. ټیک ده چې ستاسو زندگی ښه تیریږي نو دا سبق موږ له په دنیا کې موږ ته ښودلی دی په دې به عمل کوئ. صحیح ده. بل کوېسچن راځي اس نعت کا دوسرا بند کاپی میں خوشخط لکھ کر اس کی نثر بنائیں. د دې نعت چې کوم دویم بند دی دا به تاسو کاپۍ کې خوشخطي ولیکئ بیا به د هغې نثر جوړ کړئ. نو اوس تاسو راشئ وګورئ د دې چې کوم دویم بند دی ګوره دویم بند کوم دی دا دی دا لومبی شو دا دویم شو. نو دا بند به تاسو لومبی ولیکئ کاپۍ کې دا جواب دی دا به ښه مزدار ولیکئ او د دې نثر چې کوم دی همون دلته لیکلی دا به ورپسې بیا دا ولیکئ. دا 5 نمبر جواب شو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندوں بطور رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بندگانو بطور رحمت لګلې شوی او ټیک شو را لګلې شوی موږ دا
और दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका बनाने आए थे او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د زندګۍ تیرولو طریقه داغه زندګي به تاسو څنګه تیروي داغه طریقه موږ ته ښودلې ده هغه د زندګۍ طریقې باره کې موږ ته څه درس راکړی دی नेकी और भलाई की दावत द नेकी और द भलाई दावत बे राकोलो और बदी और बुराई से बचने के लिए भेजे गए थे द नेकी और द भलाई द पारा दावत बे ورکولو او د کم بدیانی چې دی برایانی چې داغه نه د کولو ترغیب به مونږ راکولو داغه دعوت به مونږ راکولو چې داغه نه منی شي د دین ځانو ساتي نو دا د دې جواب شو ٹھیک شو دین تاسو سکرین شاټ والے دا د دې جوابات شو بیا یادولې شي پیپر د پاره راځو دی بل پیج ته اوس پیج نمبر 11 دی وی مل کر کرے بات پنځم نمبر راځي वही नात में से अपने पसंदीदा बंद का मफहूम सुनाए और पसंदीदगी की वजह भी बताए नात مونږ ویل دي پاغي کې تاسو یو خپل یو بند خوښ کړئ او داغي مفهوم مونږ ته وای او وجه مونږ ته وای چې تاسو په کوم څه وجه باندې دغه بند خوښ دی ټیک شو نو دا مونږه دلته لیکلې ده پیج باندې زمونږ بدی کې کم یو بند خوښ دی پنات کې زمونږه فار ایگزامپل زما خوښ دی اول نمبر اپیرنه چې کم بند دی دا زما خوښ دی نو د دې مفهوم مونږ به دلته لیکلې ده صحیح ده अल्लाह ने अपनी रहमत से एक चांद अरब में चमकाया क्या खूब करिश्मा कुदरत का दुनिया वालों को दिखलाया इस चांद का नाम मोहम्मद है कितना मीठा कैसा प्यारा इस नाम से है दुनिया रोशन इस नाम से है जग उजियारा نو د دې بیا به بند د کوم مفهوم دی وجه دا هم موږ دلته بیان کړی دا ٹھیک شو نو د دې مفهوم ته اوس تاسو وګورئ मफहूम इस बंद में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया गया है पदी बंद की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरातलू जिक्र शवे दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक करिश्मा थे چې पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम یو करिश्मा وا करिश्मा څه ته یو انوکھی چیز چې تاسو چرته لیدلې نه وي هغه پیر زلوینه هغه ته करिश्मा अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों के लिए अल्लाह की तरफ ټول خلکو د پاره ټول انسانانو د پاره और मुझे ये बंद इसलिए पसंद है और माँ जमा दा बंद बदी वजह पसंद है ज़िक्र वजह मुआड़ी के ना दी वजह बांधी जमा दा बंद वक्त है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है सिमुंगा द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियानु और क़यामत के दिन हम गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे और द क़यामत पर रोज़ बमुंगा तो गुनाहगारों सिफारिश को ठीक दा दी आंसर शो हाँ बल राजी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हम सब के लिए बास रहमत है अपने अल्फाज में बताएं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक मन ठुलो د پاره باس رحمت ته دا په خپل الفاظو کې ولیکي وایي د دې انسر هم په پیج باندې لیکل دي तोशन हेडिंग बोर की बास रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की कोई मिसाल नहीं मिलती पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रहमत इस मिसाल न मिलावेगी यो मिसाल हम न मिलावेगी ढेर बेमिसाल शख्सियत थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान तो क्या बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत का नमूना थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान खुलाफरी दवई چې د زناورانو د پاره هم رحمت نمونه وا खुलासा ये कि किसी भी जिंदा सर के लिए ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकते थे खुलासा दादा यो जिंदा कम चीजू कम ژوندې چې کم چیز بو کنه دا غوي چې هغه سره بچا زیاتې کول هغه به هم برداشت کولای نشو نو داسې واجبہ بے مثاله شخصیتو به پس بل راځي لاندې وی لفظ کا کېل मिसाल के मुताबिक नात में से हम आवाज अल्फाज की जोड़ियां बना कर लेके मन से मिसाल राकड़े दे दिखलाई बलाई हम आवाज अल्फाज पे जोड़ के कम ची यौ शानवी लका गोरा मिसाल इसरे दिखलाई बलाई दा हम आवाज अल्फाज दे नदल त बता सुरी के गोरा दा कम ची नात की मुंगवेली दा बनात के इश्तहा लका बसराजी माजूरो बेचारो दिखलाया चमकाया दा हम आवाज अल्फाज दी दा पनात की मौजूद दी हाँ बनी के कम पनात की मौजूद दी सुनाने बताने
سهارا پیارا، قدرت رحمت. نو دا هم आवाज الفاظ شو. नेक्स्ट बस राजी कवायद सीखे। अतम नंबर दिए हुए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखे। ठीक है, लांदी अल्फाज राकड़ी अलिफ बाई तरतीब से लिखी چې अलिफ बे ते صحیح ده چې اول سره راځي بیا سره راځي بیا سره راځي هغه ترتیب سره ولیکي. نو لومبه راځي ګوره رحمت کرشمه مجدا فدا نادار او بیمار او عرب سبق دولت جهاد دا ټول دوی ګډ لیکلي دلته به تاسو ولیکي الف ګوره د کې نشته نو بیا د بی نمبر دی نو بی به بیماری ولیکي بیماریو بیا به جهان ولیکي جیم نمبر دی بیا به دال نمبر دی نو دولت به ولیکي بیا سلورم د رحمت نمبر دی ری رحمت پنځم بیا د عین نمبر دی نو عرب شپږم بیا د فی نمبر دی نو فدا اووم بیا د کاف نمبر دی کرشمه اتم بیا د میم نمبر دی مجدا نهم بیا د نون نمبر دی نو نادارو ٹھیک شو نو دا تاسو لیکلی شي 9 نمبر क्वेश्चन राजी मिसाल के मुताबिक नात में से 5 इसम नकरा और 5 इसम मारिफा चुन कर लिखिए مثالونو مطابق لاندې ما سره مثال راکړی دي هغه مطابق تاسو 15 اسم نکره او 15 اسم معرفه تاسو ولیکئ راغونډې کوي ولیکئ صحیح ده نو لاندې ګوره اسم نکره دی او یو اسم معرفه دی اسم نکره څه ته وایي اسم نکره لکه کوم چې کامن ناون دی ٹھیک ده په انګلیش کې چورته کامن ناون او اسم معرفه په انګلیش کې څه پراپر ناون لکه یو کامن وی عام وی او یو پراپر وی خاص وی لکه سبق دا اسم نکره دی او عرب دا اسم معرفه دی ٹھیک شو نو راځو د دې پیج باندې یو څو دغه لیکو 15 دالې ولیکو نو تاسو هر څه لیکلی شئ صحیح ده چې کوم تاسو له درځي تاسو لیکلی شئ یو 15 اسم نکره ولیکئ او یو 15 اسم معرفه ولیکئ ٹھیک ده ٹھیک شو لکه زه اوس دلته لیکم چې څه شی اسم نکره او بل دی خو لیکم اسم معرفه انګلیش کې ورته موږ څه وایو کامن ناون او دې ته څه وایو پراپر ناون نو تاسو یو 15 دانی دلته ولیکئ یو 15 دا ولیکئ ٹھیک ده لکه ډومبه ځ لیکم څه شی کتاب نو دا چې دا کامن ناون دی اوس کوم کتاب ما ته پته نشته کنه چې کوم کتاب خو کتابونه خو ډیر دي نو دا کامن ناون شو اسم نکره شو ٹھیک ده بل څه لیکم چې جنگل اوس کم ځنګل یادو کنه نو دا هم کامن ناون شو اسم نکره شو بل څه لیکلی شم پنسل پنسل کم پنسل یادو کنه نو دا تاسو لیکلی شئ چې اسم نکره ولیکئ صحیح ده دې ته کامن ناون وي بل څه لیکلی شئ پن فار ایگزامپل اوس کوم پن نو دا کامن ناون دی اسم نکره دی بل څه لیکلی شئ فار ایگزامپل ما ولیکو بازار ٹھیک ده نو بیا به د دې اسم معرفه څنګه لیکئ اوس دویم چې اردو کتاب نو دا اوس اسم معرفه شو اردو موږ اوس دا نوم یاد کړو ګوره یو خاص کتاب دی اردو نو دا اسم معرفه شو جنگل زه ورته وایم چې فار ایگزامپل سریلانکا ځنګل یاس ٹھیک ده سریلانکا جنگل بل څه لیکلی شئ ساوث افریقا استرالیا وغیره چې کوم یو جنگل یادوئ خو دا اسم معرفه شو پنسل لکه زه ورته یو خاص قسم پنسل دی که نه چې نیلا پنسل بلو پن یادوئ صحیح ده دین علاوه پن دی څنګه پن یادوئ نیلا تور لکه فار ایگزامپل دا یو پن دی نو دا اسم نکره شو خو کله زه وایم دا بلو پن دی نو دا بلو پن دا اوس اسم معرفه شو دا پراپر ناون شو صحیح ده نو دا شان بازار دی اوس کوم بازار زه ورته پېښور بازار نو پېښور بازار دا اسم معرفه شو ٹھیک شو دا شان دا بلو نیلا پنسل او دا شان سبز پن تاسو لیکلی شئ صحیح ده دین علاوه اوس ګوره اسلام دا اسم معرفه دی پاکستان اسم معرفه دی پراپر ناون دی صحیح ده الله تعالی پراپر ناون دی اسم معرفه دی ٹھیک شو وزیر اعظم ګوره
وزیر اعظم، نو دا اسم معرفه شو. محمد صلی الله علیه وسلم اسم معرفه شو، پراپر ناون دی ښا. نو اسم نکره او اسم معرفه تاسو به بدی پوه شوي وئ. ټیک شو. بلو پس راځي لاندې دا مو شو. راځو نیکسٹ پیج ته. اوس पेज नंबर 12 दे वही 10 नंबर क्वेश्चन दे दी हुई जुमलों में से मौजूद इसमें नकरा के गिर्द दा चौरस लाइन में तताओ की और इसमें मारिफा के गिर्द सर्कल गोल बनाए. ठीक दा कम मासर जुमली राकड़ी कमी जुमली इसमें नकरा दे गना बदासी सर्कल ताओ की और कम इसमें मारिफा दे गना बिल्कुल सर्कल राउंड सर्कल ताओ की. ठीक शो. दा स्क्वायर दे दा सर्कल दे नराजुल में जुमले दा गोरा ये मेरी उर्दू की किताब है, ये दा जमा द उर्दू किताब दे. ये मेरी उर्दू चीज़े दा सिशे इसमें नकरा दे देना बा दा इसमें मारिफा दे देना बा गोल ताओ की. ठीक शो. और दा किताब चीज़े दा इसमें नकरा दे कम किताब का मन दे कनो देना बताओ सो दा स्क्वायर ताओ की. دویم दे जंगल में चीड़ के दरख्त है, पर जंगल की द चीड़ दरख्त में जंगल चीज़े दा सिशे दा इसमें नकरा दे और चीड़ चीज़े दा इसमें मारिफा देना बा गोल ताओ की और दरख्त चीज़े दा हम इसमें नकरा. बल्ले मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है. मुझे पाकिस्तान चिरे दा इसमें मारिफा दे और पसंद चिरे दा इसमें नकरा दे. ठीक शो देना बदा सिताओ की. बल राजी समंदर में वेल मछली थी, समंदर की वेल मछली. समंदर चिरे दा इसमें नकरा दे और वेल मछली चिरे दा इसमें मारिफा दे यो खास मछली दे. बल राजी आयशा ने पल खरीदे है. आयशी वही फ्रूट अगस्ती दी पले अगस्ती दी. ठीक दा नो आयशा चिरे गोरा दा नूम दे प्रॉपर नाउन दे नो दा इसमें मारिफा शो और पल चिरे दा इसमें नकरा शो कॉमन नाउन शो. ठीक शो. बल सराजी सोना एक कीमती दात है. सोना चिदा कीमती दात है. दात सतो मेटल ता उस पनेता. सोना चिरा दा इसमें मारिफा दे और दात चिरे दा इसमें नकरा दे दीना बदा सता हो गई. ठीक शो. लांदी राजी 11 नंबर दी हुई इबारत गौर से पढ़े और पूछे हुए सवालात के जुबानी जवाब दे. لاندې عبارت راکړی دا وي تاسو غور سره ووایئ او کوم سوالونه چې تاسو نه وختي هغې جوابات به ورکړئ. ٹھیک شو. ازو دا وایو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ پیغمبر اور دا دوانو جہانوں سردار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم شکم صحابہ کرام واغوی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ډیر زیات محبت کولو. ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درجہ صحابہ کرام ته نږدې داسې وه. صحابه کرامو ته داسې وه لکه څنګه چې د بادشاه او د حاکم درجه د هغې نه هم د دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درجه اوچته وه. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ مل جل کر رہے تھے. دین علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سره یو ځای کې ناسته پاسته به کوله. ټیک شو. هر ټایم به صحابه کرام سره وو. ټیک ده لکه یو کس چې څومره اوچت وي که نه درجه اوچته وي داسې به نه کوو چې هغه دا کوم نور هم انسانان دي د ټولو سره به یو شان رویه ساتي. صحیح ده. داسې چې دا به نه پرېږدي چې نه هغه ځان ته اوچت وګوري غرور به نه کوئ. ټیک ده دې کې دا وایي ښه. اور کسی کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے او په یو کار کې به عزت لپاره امتیاز نه خوښولو چې نه زه غټ یم زما درجه اوچته ده زما دا څیز په کار دی زما دا خوښ دی نه د ټولو دپاره به یو شان ټولو سره به یو شان اخلاق کولو. ټیک شو. یو شان رویه به ورسره ساتله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرح ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتے. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په شان کوم کارونه چې به کولو په خپل لاس سره به کولو لکه یو کار به چې صحابه کرامو ته به نه ویل چې فار ایگزامپل دا اوبه راکا دا ګیلاس راکا دا سیسکي دا سیز راواخله نو دا به په خپله کول. ټیک شو. لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زړه کې تکبر نو غرور پکې نه و. هغه به چې زه یو عام انسان یم ټول انسانان یو شان دي. صحیح ده. اور اس کو آر نہ سمجھتے تھے او بدی کی بھئی آر ستو شرمندگی بدی کی بھئی شرمندگی نہ کولا سکا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې یو عام شخصیت ما او دا کارونه وځ په خپل کومه
बाजार से सौदा सुल्फ लाते और बाजार न में कोम सौदा او هغه به په خپل راوړله अपने कपड़ों को پیوند लगाते او کوم کپڑے چې هغه کې به پیوند لګول کو سشلیدلې به یا څه ګندل به غوښتل هغه به په خپل کول یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کر دیتے دین علاوه کې بعض اوقات به د دوسرو کار د نور چا کارونه چې واه به هم په خپل کول ټیک شو خلکو سره به هیلپ کول او مدد به کول لاندې راځي سوالات لومبے د صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس سے بڑھ کر تھا پیغمبر صلی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درجہ د چانو چتوا نو دا دلته مونږ ویلي ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا د یو بادشاہ او د حاکم نه زیاته وا ٹھیک شو بڑھ کر وا دویم راځي آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو آر نہ سمجھتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خبره कम खबर वाले आर शर्मिंदगी में न कोला नुगुरा हर काम अपने हाथ से करते और उसको आर ना समझते थे ठीक हो हर यो कार बे पखल सुनो कवलो और बदी करे शर्मिंदगी न कवला बल सवाल लाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौन से काम खुद कर लेते थे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम कार बे पखल कवलो नुगुरा बाजार से सौदा सर्फ लाते और बाजार में सरोड़ खपल सौदा मुताबिक बस बोतल खपल बे रावल अपने कपड़ों को पेवन लगाते और कमी कपड़े जो बे पखल पेवन कवली गंडली बे रोगवली बे यहाँ तक कि बाज़ औक़ात दूसरों का काम भी करते हैं बाज़ औक़ात बे द नूर कारूना नूर सरावे मदद कवलो ठीक शो लांदे राजी कुछ नया लिखे बल सवाल दे लाइब्रेरी उस्ताद या इंटरनेट की मदद से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात इकट्ठी करके 10 जुमले खुशखत लिखे लाइब्रेरी मदद सरा उस्ताद या इंटरनेट मदद सरा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे बारे की मालूमात योजदे कई रावंडे कई او पेज باندې ولیکي یو 10 جملې خوشخط ټیک شو دا موږ دلته لیکلي دي پیج باندې دلته برا شو دا شان هډینګ باور کوي مسجد نبوي او دا یو 10 جملې دي موږ دلته لیکلي دي صحیح ده ها لومبه ده یہ مسجد مدینہ میں واقع ہے دا مسجد چې دا په مدینہ کې واقع دی 1400 سال پرانی مسجد ہے او 1400 کال مخکینی مسجد دی دویم عرب کے شہر میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس جگہ ہے په عرب په ښار کې د مسجد نبوي د مسلمانانو دویم مقدس ځای دی صحیح ده دریم بزول کې ایک نماز کا ثواب 1000 گنا زیادہ ہے دوسرے مساجد سے د یو منځ ثواب 1000 گنا سیوا دی د نور مسجدونو مطابق دلته یو منځ کول صحیح ده د 1000 منځونو ثواب دی هغه نه زیات ثواب دی بل بول کې مسجد قباء के बाद تعمیر होने वाली مسجد है مسجد قباء نه بعد دا مسجد بیا جوړ شوی دی बल बोले कि रियाज जन्ना या जन्नत के बागों का टुकड़ा इसी मस्जिद में है रियाज जन्ना या द जन्नत द बागों ने टुकड़ा बदी मस्जिद की मौजूद है बल बोले कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी यहाँ दफन है हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अमदालत दफन दी दालते दी कब्रों दी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु का हुजरा भी है और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजरा भी दलता हुजरा हम दलता मौजूद था बल वसूली की मुस्तकबिल में 18 लाख अफराद के नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी और मुस्तकबिल के बदलता 18 लाख खल्क द नमाज का द मुंज कवल गुंजाइश बदलते हुई ठीक दा वो सब ढेर खलक जी वो ब्याबा लग दा दुम रगट ज़ेरे कि मुस्तकबिल के 18 लाख खलक बदलते मुंज के पयोजल ठीक शो बल सराजी आओ करे काम 13 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी जरिए से कोई नात या अखलाकी नज़म याद करके जमातों में साथियों को और घर में घर वालों को सुनाए ठीक हो मोबाइल ना या बलसना तासो दागे बजरिया नात या कम अखलाकी नज़म भी हाँ जुमात की तासो मलगुर से वसर शेयर के याद कई अखबल वालिदैन तम या अखबल कोर वाला खल्को ता तासो वेले शे ठीक हो दास तासो एक्टिविटी बंदे दा उम्मीद लरम तासो टोल बा देजे पूरे पेशी हुई दा जमुंगा सबक नंबर 2 او دا ختم شو د دې مونږه مشق کو نور سوالات جوابات ایکسرسایز او دا کوم اسم نکره اسم معرفه نور دا ټول څومره چیزونه چې دا ټول مونږ ویلو ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ وایو بل ویډیو کې موږ وایو سبق نمبر 3 رحمت عالم صلی الله علیه و اصحابه وسلم ټیک شو دا به مونږه بیا تاسو ته درکو دې سره زموږ ویډیو سره ترسي او د مور پلا خدمت کوي مونږ ته هم دعاګانې کوي او خپل سټډي کوي صحیح ده ان شاء الله پارم مونږ ټول بوک تاسو ته سٹارټ کړی دي یو تاسو ته ډیلیور کوو او دا ټول به ان شاء الله مونږ ختمو ښه
دا ټول بکس موږ تاسو له درکو او تاسو مهرباني دا کوئ چې خپل سټډي کوئ پیپرو لپاره تیاری کوئ چې پیپر یې رانږدې دي کنه چې تاسو خپل پیپر یې صحیح طریقې سره حل کړئ او کوم پیټرن چې دی پیپر فارمیټ ښه استعمالوئ دې سره زموږ ویډیو سرته رسي ما له راکئ اجازت الله حافظ